د پاکستان او انډیا میچ نه پس د انډیا کھلاړیانو د پاکستان کھلاړیانو سره لاس ولې ملونه کو ډیر مرګري ډیر حواله سره پښتنه کوي چې ولې د هاند شیک اونکو او پدې باندې د پاکستان کپتان سلمان علي هغه خپل احتجاج هم ریکارډ کو چې پرونه د پریس کانفرنس نه انکار وکړو د میچ نه پس یو پوسټ میچ پریس کانفرنس کیږي چې پای کې دواړه کپتانان راځي او دا غینه مختلف صحافیان راټول شي او دا غینه مختلف کوېسچنې کوي نو دا کوېسچنو جوابونه بیا د کپتان ورکوي لکه میچ تاسو څنګه بایلو څنګه مو ګټلو چې ښه پرفارمنس کو د میچ د لپاره مو پلان سو کوم ځای کې تاسو ناکام شوي دا څه قسم کوېسچن د میچ حواله سره کیږي د ټیم سلیکشن حواله سره کیږي نو پرون د میچ نه پس سوریه کمار یادو پریس کانفرنس کو چې په دغه پریس کانفرنس کې سوریه کمار یادو وی چې مونږه د خپل ګټه د پاکستان خلاف خپل ګټه د پهلګام چې څومره هم فیملیز دي هغه افیکټ شوي دي نو هغه لمونږه ډیډیکیټ کو او د انډیا چې کوم آرمی ده هغه لمونږه د خپل ګټه د پاکستان خلاف ډیډیکیټ کو او سوریه کمار یادو دا بیان جاری کولو نه پس د پاکستان باندې نور هم اوربل کو د پاکستان په کھلاړیانو د پاکستان په عوامو د پاکستان په آرمی باندې یو قسم لا دا یو غلط بیانی یو کا سپورټس او پالیټکس چې کوم دي دا نه دی یو ځای کول پکار بیا سلمان علي هغه دغه پریس کانفرنس نه انکار هم وکړو چې زه پریس کانفرنس ته نه ځم چونکې د انډیا میډیا وایي چې سلمان علي هغه انکار نه دی کړی بلکې د انډیا چې څومره هم براډکاسټر دي هغه انکار وکړو چې موږ سلمان علي هغه نه پریس کانفرنس نه کوو چونکې دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته صرف دغلته د انډیا میډیا نه وه د پاکستان صحافیان هم وایي هم غوښتل چې سلمان علي هغه راشي او پریس کانفرنس وکړي خو سلمان علي هغه په دې وجه باندې دغه پریس کانفرنس نه احتجاج وکړو چې سره د میچ نه پس لاس ملاو نشو د میچ نه پس لاس د ځکه ملاو نکو د انډیا کھلاړیانو تاسو له معلومه وي د انډیا او پاکستان حالات کشیده دي سو میاشتې مخکې پهلګام د کشمیر یو علاقه د هغه کشمیر کم چې انډیا قبضه کړی دی هغه کشمیر پهلګام یو علاقه ده چې په هغې کې ټیرر اټیک شوی و دهشتګردو عام خلک چې کوم دي په هغې باندې ډزې کړې وي عام خلک یې ویشتلي وو نو بیا د هغې الزام انډیا په پاکستان باندې ولګولو چې دا اټیک په پهلګام کې پاکستان والا کړی دی د پاکستان حکومت د پاکستان آرمی ولا بار بار وی ثبوت راوړه دا موږ نه دی کړی که تا سره ثبوت وي په موږ یې ثابته کا خو چونکې سره ثبوت ونه اصل کې په انډیا کې هغه ټایم کې او الیکشن را روان دی نو الیکشن لپاره بیا دغه چې کوم د انډیا ګورنمنت دی نو هغوی داسې بیان جوړوي چې د عوامو نه اوټ واخلي نو بیا هغوی وی راشه دا الزام هم په پاکستان ولګو په پاکستان باندې به اټیک هم وکړو نو زه د عوام به یو ځل بیا زموږ طرف ته اټریکټ شي په پاکستان باندې بیا اټیک هم وکړو چې پاکستان ولا قراره جواب ورکړو خپله بدله بیا پاکستان واغشتله نو د هغه کشیده حالات نه پس د هغه جنگ نه پس بیا د انډیا کرکټ چې انډیا څومره هم صحافیان وایي د پاکستان خلاف شو کرکټ نه هم ډیمانډ وکړو د انډیا کرکټ کھلاړیانو نه هم ډیمانډ وکړل چې تاسو د پاکستان سره د میچ کولو نه بایکاټ وکړئ عوامو هم وی د انډیا چې د انډیا ټیم د پاکستان سره اړو میچ نه کوي دې کې سابقه کرکټرز هم موجود چې هم وی چې موږ له پکار چې موږ پاکستان سره په هر محاذ باندې لوبي پریدو نو په ورلد لیجند لیګ کې د انډیا لیجند چې کوم ټیم هغه هم د پاکستان سره سیمی فائنل میچ نه انکار وکړ سیمی فائنل ولا پرې خو اوس ایشیا کپ نه د انکار نشو کولای ځکه په ایشیا کپ کې بلینز اف ډالر روپۍ چې کوم دی هغه په دې کې ملوث دي بلینز اف ډالر روپۍ دی له ملاویږي نو ځکه د دې نه انکار نشو کولای چې کوم ځای کې پیسې زیاته یل ته بیا د انکار نشو کولای نو میچ خو چون کې وشو خو د میچ نه پس انډیا خپل هغه تصویر ټولې دنیا له خولو د میچ نه پس هاند شیک هم نو کو کھلاړیانو سره چونکې دا د سپورټسمینشپ خلاف دي د سپورټسمینشپ د جیادی د انډیا ټیم پرون وړو کو چې ټوله دنیا په تنقید کوي چې دوی ولې د لاس ملو نو کو دا خو د کرکټ چې کوم سپورټسمینشپ جذبه د هغې خلاف ورزي کړې ده نو په دې وجه باندې ډېر مرګرو پوښتنه کوله چې ولې د هاند شیک ونه کو نو مین وجه هم دغه ده چې کومه د پهلګام واقع مخکې هم د پاکستان انډیا حالات چې کومو مطلب داسې ټیک نو تعلقات ټیک نو خو دغه پهلګام اټیک نه پس د ټول الزام په پاکستان لګولو او پاکستان ولوي چې موږ له ثبوت راکته موږ نه دی کړي او دا یو داسې پهلګام یو داسې علاقه ده کنه چې دغه ځای ته انټر کېږي نو د انډیا د آرمی ناکي لګېدلي دي نو پاکستان ولوي چې دا خو بیا تاسو په آرمی باندې هم سوال اوچتېږي تاسو په سکیورټي فورسز هم سوال اوچتېږي چې دای موجودګۍ کې موږ څنګه دغلته درغو موږ دغه اټیک وکړو دا خو تاسو خپل آرمی بې عزتي کوئ خو انډیا بس هماغه یو موټیو و هماغه یو خبره وه چې دا پاکستان کړی او دا پاکستان کړی خپل سیاست چمکاولو دپاره دا حکمرانان چې کوم دي د خپلې کورسۍ بچ کولو دپاره هر حده پورې تللی شي ایون په عوام باندې ډزې هم دی کوي څنګه چې پهلګام کې د بې ګناه خلک دغه مودي ووجله او الزام په پاکستان په دې وجه ولګولو چې مونږ به یو موټیو جوړه کړو مونږ به یو ناره جوړه کړو چې پاکستان او بیا مونږ اټیک وکړو نو عوام به زموږ طرف ته اټریکټ شي عوام به مونږ سره یو ځای شي او په انډیا کې داسې عوام دي چې هغوی د پاکستان خلاف چې کوم لیډر وي نو هغه د هغوی سپورټ کوي نو بیا دای د اټونو پروازو کې داسې ناره جوړه کړي چې په هغې باندې دای دغه عوام بې وقوفه جوړ کړي اوټ اخیستلو دپاره نو دا
ټول دغه سیناریو وجي د حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.